نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمارون رب جمعان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د عید الفطر نه پس د قربانی بیان شروع کړو او نن د قربانی د عید الاضحی تک آخری جمعه د قربانی بیان بتا سو تکوم تقریبا د 10 جمعې برابر شوي تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما د ذل حجې د لسو ورځو او د لسو شپو اهمیت او د هغې فضیلت او د هغې د عبادت او د ذکر او د اذکار د تسبیحاتو بیان وکړو او ما د ویلو چې آینده جمعه که خیر او زندگی وا نو تاسو ته به بیانوم چې په کومو حیواناتو باندې قرباني نه کیږي د قربانی مسائل خو ډیر زیات زبتا سو تداو وما چې مونږ یو سل جمعه بیانو هم سرته نرسي خو هغه خلاصه به تر او چتو چې زمونږ په عام معاشره کې کم معمول لوان ده او زمونږ په عام معاشره کې د معمول مطابق کم قربانۍ نه کیږي او زمونږ استاد سره ډیر زیات تعلق ته نو هغه خلاصه به بیانو د دوه صحابو نه ذکر ده د احادیث مبارکه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص زم دے او بلکہ د تر زویم دے د ابو طالب زوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دا غن روایت تے امدغ احادیث مبارکہ دا حضرت ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ دا غنم روایت تے
چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په دې سارو باندې قربانی نه کیږي داغه تذکرہ تاسو تکوم کتاب ابو داود کی ذکر دے دا احادیث مبارکہ نمبر 1 العرجان البين صلعها العرجان البين صلعها دا حدیث ټوکړه دا اغه ساروی چې د هغه ګډواله خکاری خپه خراب ده ګډواله خکار ده تا تخکار چې په دې خپکه چلله په هغه باندې قرباني نکېږي بے کتاب الشامل کلی دی اغه د احادیث تشریح کړي دا او د دلان د نقطه لیکلي دا چې دا ساروی دا خپل د سهاره یعنی سهاره د ساروی لنه ور کوي ګوډواله ښکار دی چال چلن کې فرق دی نو قربانی پې نه کیږي به ولیکلی دي چې کدی ساروی له داخپه سهاره ور کوي خپه په خوسته شي او پچال چلن کې معمولی غونته کې حرکات وي فرق زیات نه کم فرق وي نو بیا په قربانی کېږي خو دو صورت شامل کړي دي چې کچري د سارویلا د احادیث مبارکه الفاظ د حدیث العرجان البين صلعها چې دا ګوډواله مکمل ښکاری او دا خپا د ساروی له سارم نه سهارم نه ده نو دې صورت کې بیا قربانی په دې ناروا ده قربانی په نه کیږي دا یو مسله شوه دویم نمبر والعوران البين عورها لونواله د ساروی ښکار ده چې لون ده نو پته باندې هم قربانی نه کیږي امدغه شامل کلی دی کتاب الشامی کچری د دې د لونواله د وسترګي کم وی اکثر د لونواله نشتا کم د لونواله نو به په قربانی کیږي خو کچری د لونواله په د ساروي کې غالب ده اوروها بین لپس ذکر ده والعوران البين عورها لونواله پکې ښکار ده
ته وینې چې دا غیا فصل وغیرہ سنینی په بل طرف خوشی ته په یو طرف لګیا په بل طرف خوشی کیږي نو په دې ساروی باندې قربانی ناجایز ده دریم نمبر والمریضة البین مرزوها تیر شوی جماعت المبارک مونږ لږ وضاحت کړو والمریضة البین مرزوها بیماری اخکار ده تا ته پته ده چې دا څاروی بیمار دی اخکار بیمار دی نو به قربانی نه کیږي تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته ویلو چې یو خاص مرض وضاحت مې درته کړو چې مرض متعین دی هر قسم مرض متعین دی د څاروي نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني ناجایز ده څلورم نمبر والعجفاء التي لا تنقي اغه څاروي چې کمزور دی تاسو په کمزوري څاروي غتلی یا چې دا څاروي ډېر بوډا شي نو دا کمزور شي د احادیث مبارکه ټوکړه دادا والعجفاء التي لا تنقي چې دا څاروي دومره کمزور دی چې د دې د اډوکو هغه مغز ختم دي غوړواله د دې نه ختم دی مغز پکې پاتې نه دي نو په دې څاروي باندې قرباني ناجایز ده کچری برابرواله د غوړواله سره برابرواله وی زیات عمر والده تا خساتله ده غاخونه اکثر حصہ نه د غرزولی د دې احادیث مبارکه چې دا کمال پاس ذکر شو دا پکې نشته ده نو قرباني پکېږي خو کچره دا څاروي دومره کمزور ده علما لیکي چې دا څاروي دومره کمزور ده چې خپل هغه د ذبیحې زیت نشتله کمزورواله پکې غالب ده کله چې دا انسان کمزور شي نو د دې په چال چلن کې فرق ډېر راشي تاسو وینئ دا ځواني هم لوی نعمت ته دا خبر رانه بل طرف ته ځي خو دا څاروي کمزور دی د کمزورواله په وجه د دې په اډو کې هغه مغز ختم دي نو قرباني پې نه کیږي دا خو د احادیث مبارکه هغه ټوکړې شوې څه مسائل په تاویل کړي دي علماء لیکي
فتاوی عالمگیری چې د غوږ د یو غوږ یا د دواړو غوږونو نه دو حصے یا د دې غوږ درې حصے کټ شوي دي یا دو حصے یا درې حصے کټ دي نو په دې وخت کې په دې باندې قرباني نه کیږي که د دوو حصو نه کم مقدار کټ وو اکثر حصہ د غوږ غالبه ده بیا په قرباني کیږي یا دا دواړه غوږونه مونږ راوالو د دواړو غوږونو نه لږ لږ کټوالی شته هغه چې موږ د یو غوږ برابر مقدار کو او د یو غوږ مقدار نه د دو حصو یا زیاته کټ وي بیا په قرباني نه کیږي که چیرې مقدار د دو حصو نه کم وي نو قربانی پہ بے جائز دا علماء لکلی دی ام دا فتاوی علمگیری کچری دا غوگون پیدایشی نئی کچری دا غوگون پیدایشی نئی نو بیان پہ قربانی ناجائز دا دا یو عیب ده ساروی با مونږ د عیب نه پاکو ځکه دا مونږ الله ته یو توخه لیږو قرباني ده او دا قرباني به ورځ په قیامت باندې هلته به مونږ ته الله رب العزت دا به زمونږ د جنت سوارلی وي نو د هغې ځای دپاره مونږ بهترین شی لیږو چې د عیب نه پاک وي عیب پکې نه وي نو که چېرې د دې څاروي پیدایشي غوږونه نه وي نو بیا علما لیکي فتاوی علمگیری چې قرباني پې ناجایزه ده بلا لکی متعلق علماء لکی چه لکی دریم حسین یا دری حصے کٹا یا دریم حسین لگا زیاد تا کٹا آخرنے حد دریم حصہ دا نو بے پہ قربانی ناجائز دا کچری د دریم حصے نا کم وی نو بے پہ قربانی جائز دا کچری دا لکی د دریم حصے نا کم د دریم حصے برابر کٹ وی نو بے پہ قربانی ناجائز دا خکرون متعلق علماء لکی وگون متعلق میں دیتا تیرک لخکرون متعلق کچری دا خکرونا یو گوره ذہن کے خبر یاد اساتی یو دی خکرونو تا دبر آغا ټوپۍ غونته کې ورغونډولې شوي یو په دې ټوپۍ کې دننه بیل ښکر وي
که چېرې د اخکرونه د اخکر داسې حد څه مات شوی دی چې د دې دننه هغه د اخکر هغه مغز ښکاري نو بیا پې قرباني ناجایز ده او که چېرې به داسې مقدار کې مات دی چې د اخکرونه دومره حد سره مات دی چې مغز نه ښکاري نو بیا پې قرباني جایز ده که چېرې د اخکرونه پیدایشي نه نو علما لیکي بیا هم پې قرباني ناجایز ده ځکه د اخکرونه هم د څاروي دپاره یو عیب دی چې نه د دې مثال بدله درکم د یو انسان چې غوږونه نه خو یو عیب پکې را بدرنګ ښکاري ښایستهوالی پکې نشته که چېرې د اخکرونه پیدایشي نه نو قرباني پې ناجایز ده خسي څاروی دا مسله موږ نه ډېر خلک پوښتنې کوي خسي څاروی علما لیکي چې په خسي څاروي باندې قرباني افضله ده په معاشره کې دا یوه خبره ډېره عامه ده چې په خسي څاروي قرباني نه کړي بلکې احادیث مبارکه په دې موجود دی چې نبی صلی الله علیه وسلم پخپله چې نبی صلی الله علیه وسلم پخپله په خسي قرباني باندې څاروي کړې ده په خسي څاروي قرباني کړې ده نو علما لیکي او په تاویل لیکي چې په خسي څاروي باندې قرباني افضله ده لاول خو علما لیکي چې تاسو داسې څاروي ماخلئ چې د هغې په خېټه کې بچی دننه موجود وي خو که چېرې یو حیوان په قرباني پې کېږي که چېرې د یو حیوان په خېټه کې دننه بچی وي او دا بچه دا قربانی ذبح شوا دا قربانی ذبح شوا او د ذبح نه پس دا بچه تی صحیح سلامت راووت نو پتاوی شامل کی چې دا به هم ذبح کې دغه بچه ولا هم ځکه دا د قربانۍ حصه د پرېدی بینا که ستاسو په ذهن کې یو اشکال لازي چې دا خو د بچي سره یو قسم ظلم دی د دې غوښه به څوک خوري هغه غوښه خوړل او نه خوړل هغه بېله مسله ده خو د قربانۍ د څاروي چې کم بچی د مور د خېټې نه راووتو دا څاروی ذبح شو دا څاروی ذبح شو او دا صحیح سلامت راووت نو په دې وخت کې دا به ذبح کې او که چېرې دا څاروی دا بچی تا د قربانۍ څاروی اخیستی دی
د ژبې نه مخکې دا پیدا شي. نو دې وخت کې دا پتا باندې بیا د دې ذبح کول نشته، دا بیل جوش شو. او که چیرې یو سړی وایي چې زه د دې غوښه خورم نو خوړی شي ځکه حلال حیوان دی. او که چیرې یو څاروی ذبح شو د هغې د خېټې نه بچی را پیدا شو مړ دی، نو د دې کوم صورت حال دی؟ علما وایي دا بچی به لاندې په خاوره کې دفن کوئ. د دې خوړل ناجایز دي. که چیرې یو سړی یو حیوان واغستو او دې حیوان کې وروسته د اغستو نه پس یو عیب را پیدا شو، یا غزار شو، ګوټ شو، زخمی شو، بیمار شو، نو که چیرې دا سړی کم کس د قربانۍ دپاره اغستی دی او دا سړی غریب وي، نو فتاوو لیکلی دی چې مدقه څاروی د ذبح کي. او که چیرې دا سړی مالدار وي نو د دې متوازن دی بیا بل څاروی ځان له واخلي. په دغه عیبناک څاروي دی وایي قرباني نه کوي. نو علماو لیکلي دي چې یاره دې څاروي سره بسه کې دا خو هم د قربانۍ دپاره تعین شوی دی. نو وایي دام دې حلال کي ځکه تعین د قربانۍ دی. او اکم څاروی چې ځان له واغستو هغه به قرباني خاش. بیا علماو لیکلی دي که چیرې یو سړی په چا قرباني واجبه نه ده، په چا باندې قرباني واجبه نه ده، او دې د قربانۍ دپاره څاروی واغستو یا وساتلو، نو په دغه څاروي باندې قرباني واجبه شوه. دا سړی دی په هغه باندې قرباني واجبه نه ده، خو څاروی د قربانۍ دپاره واغستو نو دغه څاروي باندې قرباني واجبه نه ده. په دغه څاروي باندې قرباني واجبه شوه، دغه څاروی به ذبح کوي. که چیرې یو سړي باندې قرباني واجبه شوه علما لیکي چې د عید الاضحی د صبح صادق نه پس تر 12مې د ذوالحجې د نور د پریوتو نه مخکې د مالک نصاب شو، د ده سره دومره رقم رال یا بل سره د مالک نصاب شو،
او د دنه وخت ختم شو ځکه وخت په ښار کې د عید الاضحی د مونځ نه پس دا انسان به قرباني ذبح کوي د ښار خلک کوم ځای کې چې بس د عید الاضحی مونځ کېږي داسې به ووایو او د 12 د ذوالحجې د نر د پرېوتو پورې د سره د قربانۍ د ذبح ټیم دی په باندې کې حکم بدل لې چې په کوم ځای کې د عید الاضحی مونځ نه کېږي د اطرافو ته په دې باندو کې نه کېږي هغې وایي موږ په شرایطو برابر نه یو دا خپل یو لوی بیان دی نو هغې د سحر د صبح صادق د سحر د مون نه پس هغې ته د قربانۍ حکم جاری شي هغې دپاره قید د عید الاضحی د مونځ نه دی د سحر د مون نه پس هغې قرباني کولی شي انشاءالله د ذبیحې بیان به د اختر په ورځ درته بیا وکړم د قربانۍ سرمنه او د قربانۍ هغه پروتوجي ورته وایي که څه دغه شی ورته وایي هر هغه شی چې د قربانۍ دی که چیرې ته ځان له استعمالې نو تا د قربانۍ مالک ته د دې استعمال جایز دی خو که چیرې خرڅ دې کو ګورې بیا مسله بدله شوه بیا به دا صرف غرباو ته څوک چې حقدار وي هغې ته به یې ورکې غیر حقدار ته به یې نه ورکې دا یو بله مسله ډېر خلک تپوس کوي ټایم هم ختم دی غاښونه غاښونه د څاروي دپاره قید نه دي فتاوی علمګیري لیکلي دي چې د کم څاروي پیدایشي ټول غاښونه نه وي ټول نو په هغې قرباني ناجایز ده خو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې د جاملو غاښونه دا په دې کال په یو نیم کې اندر راخیږي دا مخامخ جاملې خلک د دې غاښونو تپوس کوي چې یو شته او دوی نشته نو دا عمر د څاروي تاسو ته مخکې ما په تېر شوي جمعة المبارک په ورځو باندې ویلي دي چې اصل کې د څاروي قید د عمر دی نوع د بقر د بنس د غوا د غویي د میخې د سانډو هغې 2 کاله تعین دی تقریبا که چیرې د یو غاښ یا د جامنې غاښونه شته نو مخامخ غاښونه سره دې ضرورت نشته علماء لیکلي دي چې یو څاروي عمر دومره زیات شي هغه دې متعلق دی چې یو څاروي عمر دومره زیات شي چې اکثر حصه د غاښونه وغورځول اکثر حصه د غاښونه وغورځول
او لږه حصې پاتې دي، نو په دې حیوان کې یو ضعفوالی رال، یو کمزوري راله، یو عیب رال، بیا پې قرباني ناجایز ده. ډېر مسایل دي، لہذا چاته بیا څه مسلې نو تپوس کولی شي. سبا که خیر و زندگی ده، دا یوه خبره کوم ټیم زیات لګي، عرفې ورځ ده، نهمه ذوالحجه دا د عرفې ورځې ښه. د دې زمونږ د هغه د سعودي عرب د عرفات سره تعلق نشته. چې په هر ملک کې نهمه ذوالحجه شي، نو نهمه ذوالحجه دا د عرفې ورځ ده. دا یوه نقطه ذکر کوم. د نهمې ذوالحجې ته د عرفې دا ورځ ولې وایي؟ ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام د حج احکامات ښودل د نهمې ذوالحجې په ورځ باندې. نو چې کله ورته دا احکامات وښودل، دا به کې، دا به کې، دا به کې، نو بیا دې تپوس وکړو عرفته پوه شوې؟ ابراهیم علیه السلام ورته جواب ورکړو عرفتو، پوه شوم. نو د هغې نه دا ماخوذ د علما لیکلي دي، غټ ټولو تفاسیرو داسې لیکلي دي چې د هغې په وجه باندې دی ته د ورځ د عرفې کېښودی شوه. او که چېرې موږ دا ووایو چې په سعودي عرب کې په نهمه ذوالحجه باندې د عرفات په میدان باندې خلک فرضي حکم ته ودرېږي، په نهمه ذوالحجه ودرېږي، نو زمونږ عرفه سبا ورځ ده، نن ورځ نه ده، نن د سعودي عرب ته. که چېرې څوک روژه نشي، نو سبا ورځ دې ونیسي، هغه ثوابونه به الله ورکوي. نو سبا به تکبیرات شروع کېږي، ایام التشریق هم ورته وایي او تکبیرات. نو سحر دا په 23 منځونو کې دي، نو د سحر د مون نه پس به سبا سټارټېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به د بود په ورځ د مازدیګر ختمیږي. نو دا 23 منځونه شو. نو په 23 منځونو کې په هر بالغ باندې دا واجب دی یو پیره ویل، او 3 پیرې سنت دي. نو یو پیره دا الفاظ د فرض مون نه پس ویل دا واجب دی. بیا دې کې هم ډېر غټ مسایل دي، نو ټیم نشته دی. الله دې ما او تاسو ټولو د اعمال کولو توفیق را نصیب کړي.